نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا یو مرګري تپوس کړی دی د دې په باره کې چې دوه رونه دي ملیشیا کې او د هغې پلار چې دی نو په کلي کې قرباني کوي، نو آیا دا ملیشیا والا رونه چې دي سره کم از کم د نصاب مقدار دي سره چې کوم دی نه هغه عمره نقدي ورسره شته، نو د دې دپاره څه حکم دی؟ به ځان له جدا قرباني کي او که نه؟ یاد ساتئ هغې به ځان له جدا قرباني کي ځکه چې هغې سره نصاب پورې مقدار نقدیت ورسره شته او دغه کسان خپله د دغې مالک دي. اوس کو ملکیت ټوټل د پلار وي نو هغه ځان له خبره چې ټول هر څه پلار ته راټولېږي او بیا پلار د هغې نه هغې له لږې لږې پیسې هغې ضرورت مطابق څیزونه ورکړي، نو هغه خو جدا خبره ده. خو چې اوس ملکیت د دې جدا دی نو دوی به جدا قرباني کوي. د دې دپاره دا ضروري ده چې دوی ځان له جدا قرباني وکړي ځکه چې په دوی باندې قرباني واجب ده، نو هغه وجوب به چې کوم دی نو دوی په خپله ادا کړي. په چا باندې چې کور کې هر څومره کسان وي خو چې په چا باندې ملکیت جدا وي او واجب وي په قرباني، نو د یو کس ته طرف نه چې کوم دی چې یو کس وکړي نو د یو کس ته طرف نه د هغه ټولو نه ادا کېږي، یعنی د ټولو د طرف نه کافي کېږي بلکې جدا جدا قربانیانې به کوي او دا په هغې باندې جدا جدا واجب دی.